ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو جوړ په خیر ټیپ ټاپ مزې کې لیدونکو آی هوپ چې تاسو بیا خپل سحر د هم پښتون سره او خاص کر د په خیر پښتونخوا خبرونه سره شروع کړی وي او نن بیا د یو نوي شروع د یو نوي آغاز د ورځې تاسو اوس خیر دومره به فیملییر شوي تاسو زمونږ د شو سره تاسو معلومه چې اوکې نجیبه چې دا هغه د کم ورځ باندې څنګه میلمانه راوغواړي او په کم ورځ کم ټاپک باندې خبرې کوي نو اوس به تاسو دومره پوه شوي که نه ښه لیدونکو چې مې ځان سره راغوڅ یم زه به یې وڅکمه که نه خو داسې ونه شو اور یہ ہوا نہیں او زه تاسو دا وایم چې لکه نن بس داسې خبر کوم چې نن به مونږ د هیلت حوالې سره چې دی نو خبره به کوو چې شروع کې مونږ تاسو کوم سیګمنټ لرو هغه د هیلت سره دی نو یوګا باندې راځم ځکه چې تاسو مونږ ډېر داسې خلک کتلي که نه چې هغوی وایي چې یاره زه یوګا کوم او هغه ډېر زیات فټ وي خو زمونږ چارپیټل کې یوګا صحیح د ډېر خلک یې به کوي خو ډېر داسې رواج نه لکه څنګه چې مونږ ګورو په هر ځای کې ډېر زیات جیمز دي که نه چې خلک هلته ځي فټنس لپاره د یوګا د ښودلو والا یا یوګا کول والا خلک ډېر کم دي حالانکه یوګا چې د هغه صحت ته ډېره زیاته فایده رسوي نو مونږ په خیر پښتونخوا کې دا زمونږ ټیم فیصله وکړه چې یاره مونږ له پکار دی چې مونږ یوګا باندې کار وکړو او تاسو د چرته مطلوب ضرورت نشته تاسو په خیر پښتونخوا خپرونه ګورئ سهار او تاسو ته به چې کوم دی مونږ یوګا ښیو چې ستاسو صحت هم فټ وي او زه په کتو باندې ګورم چې دی زه به سره فټ شم نو راځئ چې اسد اکرام ته لاړ شو او ګورو چې هغه مونږ ته یوګا کې نن څه وایي او څه ښیي یوګا باره کې به نن مونږ خبره کوو نو یوګا خو ډېر زیات ډیفینیشنز دي او ډېر زیات د دې هر سړی په خپل انداز باندې هغه ډیفاین کوي خو خبر داسې چې زمونږ بدن زمونږ جسم او زمونږ مازغه نروس سیسټم او زمونږ روح چې کوم څه ته مونږ روح وایو څه کومه ممکن ده او زمونږ چې کومه ساه ده ساه مونږ اخلو ان آؤٹ اکسیجن د ساک بند شو 2 منټو له اکسیجن یا مونږ ساه وانخلو نو لکه ساه ډېر زیات امپورټ نو د هغې ټولو یو الایمنټ دی ټول به یو ځای کې دا ټول یو کول دي د دې ټولو یو بل سره تعلق او رابطه جوړول دي او مین بنیادي د دې مقصد دا دی چې انساني ذهن خوشحاله شي هغه ته خوشحالي میلاوه شي چې څه ته مونږ هیپینس ویلی شو جوی ورته ویلی شو یا زمونږ دماغ سپک وي چې کوم نن سبا مونږ وایو چې ټینشن او ډیپریشن انګزایټي سټرس مختلف طریقو سره مونږ څوک د چا څه مسلې د چا څه مسلې نو مسایل که هر څومره هر سړی خپله مسله بیانوي خو پکار دا دی چې مونږ پریکټیکل سټیپس واخلو او لرنینګ وکړو مونږ له لرنینګ سټاپ کول پکار نه دی نیور سټاپ لرنینګ په دې چې تا کله لرنینګ سټاپ کو نو مطلب ستا ټایم ختم شو هغې نه پس هیڅ هم نه جوړېږي ژوند لرنینګ کې دی نو تاسو او مونږ یو ځای د یوګا په مقصد په مونږ ځان پوهیو چې دی مقصد څه دی مطلب څه دی او دا فرق څنګه غورځوي دا مطلب کم از کم مونږ 10 ورځې 20 ورځې 40 ورځې یو اکټیویټي ته کې د هغې نه پس په تا ته پته لګي لکه ټایم دا ستاسو نه غواړي چې دا تاسو ته ځان وښیي زمونږ ډېر خلک لکه انګلیش یو جمله لیکلو دپاره به هغه 10 کاله سکول ته لړ راشي او هغه 10 کاله پس هم هغه جمله لیکلی نشي یا سپیلنګ ولا نه ورځي او د ډېرو خلکو دا خیال چې یاره یو ورځ یا یو اکټیویټي ته ماته وښایه چې هغه زما ژوند بدل کړي نو دا ستاسو لایف چینجینګ یو اکټیویټي ده نو اټ ریکوایرز یور ټایم ډیډیکیشن او ستاسو ویل چې تاسو دا کول غواړئ
थैंक यू اسد اکرام د موږ ته د یوګا د امپورټنس باره کې چې دا څومره مهمه ده او کومه یوګا شروع کو ناغي زمنګ صحت او زمنګ په ژوند باندې څومره زیات مثبت او ښه اثر ورزيدي شي سو روان پرومونه کې ودا چې د اسد اکرام موږ سره به وي او هغه موږ ته یو باره کې چې دینو معلومات هم راکې او یوګا به موږ ته خایم پریکټیکلی صحیح ده ها یوګا خوشو خوځنی خلک چې کم دي زین اغه ما تاسو چې جیم ډیر زیات خلک چې دی اغه زی او جیم کې ایکسرسایز کوي نو داغه ولی سره تاسو پته را چې موږ سره دلته کې وی ډاکټر وسیم چې هغه په خپل جنرال فزیشن هم دی خو هغه ونن موږ ته خی چې په جیم کې پټي چې کم دي چې ډیر زیات دا اوګي شولډرز چې کم دي ایکسرسایز بخي او هم چې پټي ډیر زیات مهمه دي کله کله مخکې راځي چې موږ په دې باندې خبره کول ډاکټر سره چې اکثره سټرس وجنه یا د کار د وجنه زمونږ د پټي پټ سیږي یا راخ کلی شي کنه نو ډیر زیات ضروری چې موږ دې ایکسرسایز کوو صحیح ده او ځینې خلک چې دي هغه غواړي چې د هغه باډي جوړي باډي بلډر غوندې نو هغه چې د ډاکټر وسیم دا پروګرام چې دا کتلی شي دا سیګمنټ چې کم دی نو نن پاغي کې غي تاسو ته شولډرز والا ایکسرسایز نو راځي چې په شریکه وګورو. Thank you Najiba and welcome to our new episode of this fitness segment. نن به مونږه بیا سو ایکسرسایزونه دی غو ډیسکس کوو مونږه دوه ایکسرسایزونه سلیکټ کړی دي او د ایکسرسایز امپورټنس صرف باډي بلډرانو د پاره نه د مسل ټریننګ والا خلکو ذهن کې داوی ډمبلز اوچتو وزن بوچتو نو صرف باډي جوړيږي ظاهري طور باندې خو obviously باډي بلډینګ سره مسل زیاتیږي خو د دې هیلث بینیفټس بالکل ډیفرنٹ دي او نن به مونږه ډیسکس کوو س ایکسرسایز د سټرینث ټریننګ د پټو ایکسرسایز کول ول ضروری دي درې امپورټنٹ لکه دې کې به څه نن ډیسکس کوم س سټرینث ټریننګ سره تاسو ټول نه لوی بینیفټس کوم دی هغه څه د تاسو د جوړونو کوم سپورټ دی کنه هغه تاسو مسلز دي پټه دي نو مسل ټریننګ به تاسو کوی د پټو ایکسرسایز به تاسو کوی نو هغه سره به تاسو پټه مضبوطیږي سو پټه مضبوط شي مسلز مضبوط شي نو د جوائنٹ سپورټ به سیوا شي نن سبا د جوړونو کوم د مسله د دردونو مسله د ډیر کامن شوی ده نو یو لوی وجہ خوراک نه علاوه د بد پریزي نه علاوه یو غټه وجہ کومه ده هغه د سټرینث ټریننګ نه کول دي एक्सरसाइज से प्रॉपर न कीगी फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज न कीगी नो मसल में मजबूती की ना नो जोड़ों तब सपोर्ट न मिलाएगी द्वयम नंबर बने द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कवल वले जरूरी थी स्टासो द मेटाबॉलिज्म द तवानाई रिक्वायरमेंट दा सेवा कई मसल्स ट्रेनिंग सर स्टासो मसल मजबूत हुई और सर स्टासो मेटाबॉलिज्म सेवा कीगी स्टासो रिक्वायरमेंट कैलोरीज बस सेवा कीगी अक्सर खलक वही स उम्र तेरीगी और अवल नजर दुमरा ज्यादा खुराक न कम फजमा वजन सेवा कीगी लोग वजह दावी स्टासो वक्त सरा एक्सरसाइज न कोलो पोजे स्टासो मेटाबॉलिज्म लांदे रवान हुई और स्टासो खुराक इंटेक हुई अगर सेवा हुई नो कतासो वाड़े से डेर मुद्दे पर फिट हो से नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कवल माशूम द पारा मशर द पारा बुजुर्ग द पारा मर्दाना जनाना टोलो द पारा एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर डेर ज्यादा जरूरी थी अगर डेर दासे बेनिफिट्स दिस अगर सिर्फ दिखना अच्छा नहीं है सिर्फ कतलों के बतासो खकेगे ना वर्सरा इंटरनली बतासो वजूद तब नोरेम डेरे फायदे मिलावी की दरियम नंबर बने शुगर मरीजानो द पारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेर ज्यादा जरूरी थे डेर मुद्दे पर मुंगा दखल को तदाइलु से वॉक कवे और कम खुराक कवे असली मशवरा दादा से सही खुराक कवे वॉक कवे और वसरा द मसल्स ट्रेनिंग हम कवे 80% ग्लूकोज सुकुम देगा मसल तपकार भी नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सरा जमुंगा मसल्स मजबूत हुई नो द शुगर मरीजानो तो वो द शुगर मसाला बम वरसरा टिकीगी नो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ना दे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नोरम डेर लोई बेनिफिट्स दी नन राजू द एक्सरसाइज तरफ था टोल नावल बमुंगा द शोल्डर एक्सरसाइज को जमुंगा द कंधों की जो एक्सरसाइज है उसमें कौन सी वेरिएशन हम लेके आए हैं डिफरेंट तरीके से बमुंगा द एक्सरसाइज को नो राजेश ओगुरु सदन एक्सरसाइज को मियो दे नो टोल नमक के द शोल्डर्स द कंधो एक्सरसाइज वले सनन सबा दा मसला डेरा कॉमन शेवेदा अक्सर खलक तासो गोरे सगो शोल्डर्स बिल्कुल ड्रॉप हुई नो हकारा पकतो बने पता लगी सब मसल वीकनेस दे नो दा मसल वीकनेस बस तासो सिंगर टिक हुए द फल एक्सरसाइज सरा द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सरा नो साइड लैटरल्स एक्सरसाइज दे द शोल्डर द पारा फ्रंट और द साइड डेल्ट द पारा खुलक वेरिएशन सरा जो स्टार्ट के एज यूजुअल जो मुंगा सरा दे दा कई जब तासो ता खैम द एक्सरसाइज प्रॉपर सही कवलो से तरीका दा तासो गोरे से प्रॉपर फॉर्म में गोरे बैक स्ट्रेट दे पे पजमा के बने बिल्कुल टाइट सतली दी और डंबल सरा द डंबल रिक्वायरमेंट हुई कना साइड ना द कोई रेस को प्रॉपर द यो वेरिएशन द यो तरीका द साइड और फ्रंट कॉम्बिनेशन के दा एक्सरसाइज दे डेर खुली तरीके से द एंटीरियर डेल्टॉइड और साइड डेल्ट द द्वारा पके डेर खस्ता तरीके से एंगेज की तासो थोड़ा ना इंपॉर्टेंट शे से दे के कतली सदा टेंपो तय गोरा सुमर स्लो रवान दे
یاد ساتئ س ټایم انډر ټینشن څومره مودې پورې مسل انډر ټینشن دی دا به ډیپند کوي چې تاسو مسل گروث به څنګه کیږي ډېر خلک تیزه سره ایکسرسایز کوي نو تیزه سره ایکسرسایز څه فائدہ نشته سو پولیس پیچھے نه لګي وي راځي اوکے ون مور ریپ سیم هغه سره دا یو طریقه ده देखिए यो कंटिन्यूएशन के तासो अवल साइड डेल्ट एंगेज को बिया फ्रंट डेल्ट में एंगेज को और बिया वापस रागले साइड और बिया लांदे नो दे जरिए सर तासो डेर मुद्दे पूरे शोल्डर द मसल दे अगर अंडर टेंशन उसा तलो उस डिफरेंट वेरिएशन सर राजे जो सुमरा इजी दे सोचो कयो डंबल पेयर तासो सर नो कोर के आराम सर कवर छो ओगोरे उस द डिफरेंट वेरिएशन दे साइड लैटरल सरा फ्रंट रेस ते जोड़ को टिक शो करना देखिए हम ढेर खस्ता तरीके से फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट एंगेज कीगी यो शे से सिमिलर दे बिल्कुल यो शांत दे अगर दे टेम्पो ओगोरा स्लो इससे जल्दी निश्ता 8 ना 10 रेप्स कवे खुद क्वालिटी रेप्स कवे फुल रेंज ऑफ मोशन बने स्लो देर कंट्रोल सरा अक्सर खलक तेज़े सरा वजन उचत हो की हो बया तेज़े सरा ड्रॉप की द ग्रेविटी तब तासो रेजिस्टेंस वर्क कवे 70% एक्सरसाइज सुकुम दे अगर सस्तासो कला डंबल तासो उचत को सो वापस लांदे राजी तासो सुमरा स्लो भी ममरा बे एक्सरसाइज इफेक्टिव भी नो जो उम्मीद कोम से नन द एक्सरसाइज मन बतासो पोशे मकसद तासो ता द वीडियो जोड़लो सिर्फ से अंदाजे से जिम ना अलावा स डंबल्स बाय के 5 केजी 4 केजी 7 केजी वाला और ढेर आसानता सर तासो द एक्सरसाइज पल कोर के कवले शे नो अमल बे कवे हो बे मुता फीडबैक रखवे तो वो कहते हैं ना कि मुसलमानों तुम वो बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं तो हम जो कहते हैं वो हम करते हैं क्योंकि जब तक अमल नहीं होगा कल पूरे से अमल न कीगी नो हेल्थ वो इम्प्रूव कीगी ना तो ये बोलने की बात नहीं करने का काम है ډیر ښه थैंक यू ډاکټر وسیم دی چې ډاکټر هم دی او ټرینر هم دی باډي بلډینګ تاسو کته هغه تاسو نه د شولډرز باره کې وي بالکل هم دا خبر ما سره خپل دا پرابلم لري ځینې خلکو دا پرابلم چې کله نه چې دا غوږی داسي نه یو نو سو لایک ایکسرسایز سره تاسو پټي به ریلیکس وي شولډرز داسي او سړی چې اسیم داسي ناس وي کنه بالکل یې نه او صحیح پوسچر کې نو دا د ملا د پارم ډیره زیاته خاص کر لوور بیک ته پاره او انسان اسیم خخکاری یو نو دا غورځېدل او داسې چې کنه نو هغه سه چې په انسان ته خنه لګي کنه چې ناس یو نو ډاکټر وسیم چې دی هغه به زمونږ ویکلی یو تاسو پته لوس هغه چې په کومه ورځ باندې راځي او هغه تاسو څنګه دا سٹارټ کړي څنګه تاسو شروع کړي دي نو هغه تاسو ګوري چې رو باغی تاسو پورا باډي بلډینګ چې د څنګه کیږي او څنګه جو هغه سره وي هغه دا غي په تر باندې مونږ ته خي چې صحیح موو چې دی او صحیح ایکسرسایز سره هغه مونږ ته خي لیدونکو په خیر پختونخوا خبرونه روانه ده دا وخت لمونږ سره یو دمه دا دمالو بیا واپس راستانه کیږو نو په خیر پختونخوا سره اوسېږي ستړي مشي په خیر علي په خیر پختونخوا ته لیدونکو وای چې موسیقي د روح غذا ده او داسې هم کیږي چې کله موږ ډیر ستړي یو کنه نو موږ میوزیک وورو نو موږ له سکون راشي مازغم ریلیکس شي یا چې موږ ډیر خوشاله یو نو د خوشاله میوزیک وورو نو هغه موږ ته نورم انرژي راکړي او یا چې موږ لګ ډاون یو نو موږ د سی کلاسیک یا سلو غونډه کې یا آرام غونډه کې سونګ وورو نو هغه زمونږ موډ دی یا زمونږ چې کوم فیلینګز دي هغه سره زی بزی شي یا د هغې عکاسي وکړي یا مونږ وایو چې اوکې سیده لکه ځینې سندرې ځینې شاعري ځینې میوزیک چې مونږ د څه ښکاري دا زمونږ د زړه او د سوچ کې دا ټایم څه خبرې روان دي هغه د هغې د لارې چې کوم دی ریلیز شي زمونږ فیلینګز چې کوم دی نو اوس باسره داسې یو هنرمند ناست دی چې هغه دومره مزیدار یو انسټرومنټ چې زما هم ډېر زیات خوښي د ډېرو خلکو به ډېر زیات خوښي هغه غږی او هغه دی رباب نو له ما سره سنان محبوب ناست دی د ښایسته سوات نه ستړي مشئ ډیره مننه او ډیره مننه د پښتو ون هم چې تاسو زه انوایټ کړم ډیره زیاته مننه ښه سنان شروع دې د ستار نه کړې وه صحیح ده او ستار ډیر کم خلک غږی کنه دا یو خبره ده کنه لکه رباب هم ډیر کم خو ستار چې کم دی هغه بیا ډیر کم نو ستار سره د مینه څنګه و او دغه د ستار مینه بیا رباب کې څنګه بدله شو کدی باره کې مونږ ته لګوای دا خو داسې ده هغه کور کې زما والد صاحب چې دی نو هغوی داسې ډېر میوزیک
طرف ته ډېر رجحان نو د هغوی سره په کور کې هسې هغه چترالی ستار پروت و ایز بعضې پښتنو حجرو کې ومي که نه هسې انسټرومنټس نو هغوی د ستار سره شوق نو زما هم د هغې سره په وړوکوالي هغه اټیچمنټ جوړ شو د ستار سره خو بیا د څو کاله ستار او ځکه تقریبا ټوټل خو تاسو 14 کاله کېږي چې د دې سره تاسو لکه ډېر ینګ ایج نه څنګه تاسو وي نو ستار هم څونه موده وغږولو څومره مو زده کړی و ستار خو ما داسې پراپر زده کړی نه وم بس هغه ایز ا هابي او کوم یو ستار هم به غږولو د چترالی ستار نو هغه خو بس هغه کور کې هسې دغه کې په ګپ شپ کې هغه ایز ا شوق ما غږو بیا چې ما په هغه ټایم کې د یوټیوب بالکل نوی لانچ شوی و نو په هغې ما څه ویډیوز وکتل داسې مختلف میوزیک ویډیوز مې کتل نو په هغې کې رباب ما له مخې راغی نو رباب چې ما ولیدو نو د هغې هغه ساوند په ما ډېر ښه ولګېد ځکه دواړه سټرنګ انسټرومنټس دي رباب هم چترالی ستار هم سټرنګ انسټرومنټ نو هغې هغه رباب اواز چې و نو هغې په ما داسې یونیک اثر در باندې کو خوښ شو تاسو لپاره سو د تیرو 9 کالو نه تاسو اوس رباب سره چې دی دوستي ده بالکل نو هغه داسې وشو چې ما ته ډېر ګران انسټرومنټ ښکارېدو ایز ما چې ولیدو نو خو بیا ګریجولي بس ما واغستو هم او شروع مې هم کو او بیا دې باقاعده زده کړه وکړه بیا مې باقاعده زده کړه استاد همایون سخي نه ما زده کړه وکړه بیا افغانستان ته زه لاړم په هغوی پسې واو ښه هغه وخت کې اوس خو امریکا کې دي هغه وخت بالکل هغوی امریکا کې وو هغه ټایم کې خو راغلي وو خپل کور ته راغلي وو کابل ته نو بس زه لاړم هغوی سره ملاقات لنو بس هغوی ایز ا شاګرد اکسپټ کړم ډېر ښه نو څونه ټایم مو سره تیر کو بیا زما خو سره هلته فرست میټینګ چې و نو هغې کې داسې هفته داسې وه چې مونږ هلته وو د هغوی په ځای کې او هغوی مونږ ګایډ کړو بالکل نو هغه یو د هغوی سره ملاقات نه پس زما په لایف کې یا میوزیکل جرني کې یو ټرنینګ پوینټ راغی نو هغې سره بیا زما مکمل هغه میوزیک ټیسټ او هغه هر څه ډېر چینج شو یو ډیولپمنټ وشو یو انسپریشن صحیح ده ښه انان مخکې به خبرې بوزم رباب زما هم ډېر زیات خوښ دی نو که لږې راته څه نغمه راته په دې باندې ووایې او بیا به چې دی نو لیدونکو بیا به موږ چې دی خپلې خبرې اترې بوزو د دې یو اکیډمي د هغې باره کې به هم خبرې کوم زه به تاسو ته د استاد اول میر هم یو بلکې د هغې نه مخکې به زه تاسو ته د استاد ناشناس کم یو چې معیار په سفر تللی چې معیار په سفر چونکې دا داسې نغمې دي چې زما ورسره ډېر اټیچمنټ دی نو او ډېرې ښایسته نغمې دي بالکل په دې باندې ډېر د کلاس خلک پوهېږي ټیسټ والا
واو حنان محبوب فارسی کې به چې دستای درد نکنه کنه و چې لاسونه دي په درد مشه دومره ښایسته رباب غږول دومره مزیدار کنه ډېره مننه بس دا زما د استاد هغه د اثر دی بس انسپریشن مې هغه دی بس صحیح سنان خان چې مونږ سره دلته ناست زه غواړم د رباب حوالې سره ځکه چې رباب خو ما مخکې نور خلکو نم اورېدلی دی ځینې لکه رباب خو اواز ډېر ښایسته دی که نه صحیح ده چې څوک غږوي خو ستاسو کې او د نورې کې ماته ډیفرنټ دا دی چې د نورې کې شور ډېر ستاسو هغه ډېر سموت دی ډېر دا ستاسو کمال دی که دا د نغمې کمال دی امین لکه ستاسو کمال دا چې لکه تاسو زده کړی داسې دی نو ستاسو دې باندې هغه کنټرول دومره زیات دی دا داسې خبرې چې لکه څنګه چې موږ وایو چې د میوزیک مختلف ژانر راځي یا سټایلز اف میوزیک دي هغه په علاقې هم ډیپینډ کوي لکه اوس که تاسو زموږ ریجن کې وګورئ پېښور نو د اغزي د رباب ساوند ډیفرنٹ دی یا د کابل ډیفرنٹ دی د جلال آباد ډیفرنٹ دی د هرات ډیفرنٹ ساوند دی که زه نه غلطېږم تاسو بیا ما کریکټ کړم داسې خو نه ده د پېښور د جلال آباد ډېر لاوډ خو نه دی داسې لاوډ غونډه کې ورته یا تیز ورته لکه زموږ خلک هسې هم داسې مست خلک دی لکه ګرم لکه موږ چې هم رباب راواخلو نو خلک وایي یاره یو مسته سندره به مست کنه نو هغه د مستۍ هم یو پراپر طریقه یې کنه که تاسو که ته غني واورئ نو هغه یو سافت قسم هم دی او ډېر مست هم ساز دی بالکل بل زما استاد چې دی نو د هغه سټایل اف میوزیک یا سټایل اف پلیینګ ډېر زیات سافت دی نو په میوزیک کې داسې د هغې لرننګ داسې کېږي چې تاسو څوک اورئ د هغه اثر ستاسو په پلیینګ کې راځي صحیح ده ښه سنان خانم دا راته وایي چې تاسو که موږ ته ووایي چې دا رباب چې دی دا لکه څنګه چې تاسو چې دا چترالې ستار د ستار کې څو قسمونه دي دغه نو رباب کې هم څو قسمونه دي که نه دا بس رباب رباب چې کوم دا چې کوم فارم اف رباب دی نو دا خو بیسیکلی اوریجنیټ شوی د افغانستان نه دی او په دې ریجن کې هم ډېر غږېدلی بیا انډین یو فارم دی چې هغو رباب موډیفای کړی هغې ته وایي سرود نو د هغې فارم بیا چینج دی کشمیري بیا لږ شان چینجز په دې کې شته لږ چینجز دي ډېر معمولي لکه د فرټس چینجز خاص کر د کې پی طرف ته دغه رباب پی کنه بالکل زموږ د ریجن چې دی نو لکه پښتونخوا او بیا افغانستان هغې دا کم فارم چې دی زما سره چې کوم دا دی ها صحیح ده او که موږ وګورو که ناسې خو ډیفرنس ظاهره خبره ده چې کله ته اورې د انسټرومنټو تا ته پته لګي خو رباب او ستار کې څومره فرق دی ځکه په افغانستان کې یو بل ستار غوندې یو څه دی که تاسو دوتاره تنبور که نه دام دی که نه نو هغه مو ستار نو دلته چې ستار کې او په رباب کې چې دی نو څومره فرق دی او هغه فرق څه شی دی ستار چې دی نو هغې کې چې نو دوه مین لیډ سټرنګز دي او د هغې سټرنګز ټول سټیل سټرنګز دي بل هغه چې دی نو د هغې پلیینګ پیټرن چې دی نو هغه فرام ډاون ټو اپورډز او ډاونورډز دی د دې چې دی نو په درې تارونو کې نغمه غږېږي د هغې په یو تار کې ټوله نغمه غږېږي صحیح ده ښه دا یو اکیډمي چې دا 2019 کې دی شروع کړې ده سټاکاټو نو دا سټاکاټو چې دی دا ولې تاسو دا فیصله وکړه چې باید شروع شو دې اکیډمي کې تاسو نوي هلکان جنکۍ چې څوک هم راځي زده کوونکو ته څه ښایي دا خو ما سټارټ داسې اخیستی و چې زما خپله اراده کراچۍ کې وه ځکه ما کراچۍ کې لږ ټایم تیر کړی بل زموږ په دې ریجن کې لکه داسې پېښور کې هم اکیډمیز وو او په سوات کې خو داسې پراپر لکه کومه اکیډمي کوم ته چې ایجوکیټډ یا کوم زموږ ینګسټرز ځي او یو انسپریشن ترې اخلي نو داسې یو پلیټفارم یا داسې یو اکیډمي نه وه نو بیا ما سټارټ خیر ابټاباد کې واغست ابټاباد وجه دا وه چې ابټاباد کې بالکل میوزیک اکیډمي پراپر د سره ونه نو هلته ما سټارټ واغست د څه ملګرو د وجې او ځکه هلته سټوډنټس هم ډېر زیات دي او بل هغوی ډېر زیات شوق هم کوو چې یاره داسې یو اکیډمي یو اکیډمي هم نه خو چې داسې یو انوایرمنټ انسټیټیوټ یو انوایرمنټ دی چې خلک هلته راشي او هغوی زده کړه وکړي پلی کړي نو بیا کرونا چې راغله نو کرونا هغې د وجې سټاپ شو نو ما بیا هغه اکیډمي شفټ کړه اسلام آباد ته صحیح ده نو دې کې تاسو ویلي چې مختلف لایک دې کې صرف رباب ستار او کنه ډیفرنٹ انسټرومنټس دې کې میوزیک تھیوري دا او پرایمري انسټرومنټ چې دی نو رباب دی نور انسټرومنټس هم پرایمري او
مونږ سره مونږ چې نن خبره کوو د سنان سره د رباب یا د میوزیک حوالې سره داسې ځوانان چې لکه مونږ اکثر دا وایي چې لکه کله چې څوک رباب یا څوک مونږ چې د دې به د فیملی نه څوک وو او دا چې هغه وایي چې که نه د هغوی ته به دا زده کېږي خو نه د سنان غونډه کې ایجوکیټډ هلکان چې راځي نو یو خو دا دی چې دوی په خپله دې سره مینه و دا زده کړو او رباب په ډیر ښکلي طرز او طریقې سره زده کړه او ریپرزینټ کوي زموږ کلتور او د هغې نه علاوه دا چې تر نورو خلکو څنګه ورسي او د نورو دغو ینګسټر چې دي چې هغې افغانستان ته خو نشي تللی صحیح ده نو هغې همدلته په پاکستان کې څنګه کولی شي د رباب زده کړي نو د هغې دپاره دی چې دا سټکاډو کوم اکاډمي دلته کولو کړې ده نو ینګسټر تللی شي هلته کې یو انوایرمنټ داسې دی چې هغې زده کړه کولی شي هلته کې نو دا یو انسپریشن دی زموږ ټولو دپاره سنان خان چې دی هغه د سوات نه راوتلی یو هلک چې هغه خپل ایجوکیشن هم کړی دی او هغه په ډېر ښه طریقه باندې چې دی نو رباب هم زده کړی دی او بیا د هغه دلته سټاپ شوی نه دی هغه غواړي چې نورو خلکو پورې هم دا ورسي او هغه خلک چې هغه د اکاډمیز داسې پروفیشنلی هغې ته پته ده او تاسو ته هم پته چې نشته دی نو هغې دپاره داسې یو زمینه برابرول چې هغې راشي او زده کړه وکړي نو ډېره زیات ښه کار کوئ تاسو سنان خان کامیاب اوسئ او زموږ په سوسایټۍ کې زموږ په ټولنه کې ستاسو غوندې د تکړه ځوانانو کمې د زم چې نور مې هغه صرف هر یو فیلډ کې وي صرف دی کې نه خو چې هر یو فیلډ کې او هغه هغې کې ښه دا سفر چې دی دا بدلون راوستل خو آسان کار نه دی سو فیملی هغې کې څومره سپورټیو و تاسو سره هغې نه وي چې هلکه دې کې به پیسه دومره زیاته نه وي دا ته څه کې په دې باندې ټایم ویسټ کوي بیا چې تا د اکیډمي دا فیصله وکړه که چېرې زه به داسې اکیډمي چې د جوړوم نو هغې دا نه وي چې یاره خلک به انټرسټ والي که نه لږ دا موږ ته وایي ځکه چې دا خو صرف ښې خبرې موږ کوو که نه هغه هارډ سایډ یې چې دی نو هغې باندې خو موږ خبرې بالکل هغه هارډلز خو راځي زما په خیال هر چاته په پروفیشنل لایف کې او ما ته هم راغلی خو زما والد صاحب چې دی نو هغه ډېر زما سره سپورټیو ډېر زیات او هغوی زما سره ډېر هیلپ کړی اوس هم دي اوس خو ډېر سپورټیو دي او هغه ټایم کې داسې و ځکه چې رباب یا میوزک یو داسې فیلډ دی چې زموږ ریجن کې ورته خلک داسې نه ګوري ایز ا پروفیشن ایګزیکټلی دغه خبره هم ده او بل ما وی چې نه زه به دا خبره غلطوم او زه به دا پروف کوم چې یاره د دې یو پازیټیو پرسپیکټیو هم شته او مطلب دا سایډ هم د دې شته ځکه چې د هغې وجه به دا وه چې څه فیملی خپل ماشوم داسې انوایرمنټ ته نه بوتلل غواړي ځکه انوایرمنټ صحیح نه و یا د زده کړې کم زیږی چې و نو هلته ماحول ټیک نه و انوایرمنټ هغه شان و چې لکه هغه فرینډلی نه و یا ټرمینالوجیز د هغې خلکو ټیک نه و هغه یو جدا ډیبیټ دی نو بیا دغه هارډ ټایم نه خیر ما یو ډیسیژن واخیست د اکیډمي چې یاره دا هم زه دې کې زما هم زده کړه کېږي یو بل ځکه زموږ زه خو دا کوم د ټلویزیون کار او شو بیز دی که هغه ډرامه ده که میوزیک دی که هوسټینګ دی که هر یو زموږ دا کار چې نوې نوې جدیدیت هره ورځ پکې را روان دي ته پکار چې هره ورځ لکه د یو اپ غوندې ځان اپډیټ کړي دا ډیره ضروري ده دا ډیره ضروري ده نو اوس به موږ یو بله نغمه اورو د سنان خان نه هغه ډیره زیاته ضروري ده اوس به موږ ته څه اورئ زما د استاد یو نغمه غږولې وه فارسي یو نغمه ده هغه اصل کې سازي نه ده انسټرومنټل دی کېدای شي د هغې څه ډېر زیات انسپایر د افغاني میوزیک نه داسې ماته لګي بالکل ټوله موسیقي ښه ده خو زه وایم چې ښه موسیقي چې کومه ښه لګي یا دغه نور خو داسې دی وایي د هر ګل هغه خپله خوشبویي بله خوشبویي بالکل بس په ما دغه خوشبو ښه ده ډېره ښه خبره ده
वाह خان صاحب वाह زبردست کمال جادوګر یې کنه داسې دی چې دا چې دی دا رباب داسې خوندور وغږوي او چې زه هغه به انجوی کوم او زه فیل کوم ما نه هیر چې زه په خیر پښتونخوا کې ناست یم ما سره څوک دی او څنګه دي جادو دی ستا په ګوتو کې ماشاءالله او دا جادو دی خدای همداسې قایم لري دا راته وایي دا سکاډو چې کم سکا نسل سکاډو چې کم دی دا ولې دا نوم دی ولې ایښی دی دې شاته څه سټوري ده د دې دا خو مختلف سجیشنز راغلي وو موږ خپل سملګري ناسو په هغې موږ هغه کوو نو بیا په ویسټرن میوزک کې دوه د میوزک ټیکنیکس یوز کېږي یو د سټکاټو یو د لیګاټو نو سټکاټو هغه سرونو ته وایي کوم چې ډسکنیکټډ پلی کېږي کوم چې کنیکټډ نه پلی کېږي او لیګاټو کنیکټډ نوټس ته وایي لکه کنیکټډ نوټس مینز د هارمونیم چې کوم نوټس دي د هغې دوه نوټس لکه یو شان مطلب کنیکټډ غږیږي نو او د رباب چې دی نو دا ډسکنیکټډ نوټس وي مطلب د یو سر نه بل سر په منځ کې فاصله وي ګیپ نو دغه ټیکنیک د سټکاټو وایي نو موږ هغه ټیکنیک هغه نوم دا چې تاسو د کوارنټین او د کورونا خبرو کنو بیا څنګه تاسو خو ایله 2019 کې دا شروع کړو هغې کې دا نو دا راته وایي چې په 2012 کې بس بیا کورونا دا ورسره را لګنه نو بیا څنګه تاسو آنلاین کلاسز دغه کول کنه بس بالکل هر سم اکټیویټیز آنلاین بالکل زما جاری و بلکې آنلاین خو زما چې اکیډمي لا نه وه اینه مخکې زما آنلاین سټوډنټس وو انټرنیشنلی هم ډېر بګنر ټول انټرنیشنل سټوډنټس سکاټو تاسو وایي څنګه دی سټکاټو او سټکاټو چې کوم دی سټکاټو چې کوم دی په هغې کې فارنرز چې کوم دي هغې هم تاسو سره آنلاین کلاسز اخلي بالکل هغه زما آلریډي د مخکې نه سټوډنټس وو نو بیا دې سره هغه نور هم سټوډنټس آنلاین شو ډېر ښه نو تاسو بس فیسبوک پاڼه اوس بالکل هغه ترو خلک وکولای چې تاسو سره رابطه وکړي بالکل سټکاټو اکیډمي ریسرچ کی په انسټاګرام په فیسبوک او دا غي ترو کولای چې تاسو سره رابطه وکړي یا زما سره رابطه کولای شي سنان محبوب ټول سوشل هینډلز باندې فیسبوک صحیح ده ډیر زیات مننه سنان خان سواد د خیسته سیمه څخه او خیسته ربا باندې خیسته نغمه تاسو موږ ته وورولې کامیاب وشي ثانک یو سو مچ لیدونکو اوس په خیر پښتونخوا کې مونږه یو دمالو د مینورو سره ستانه کیږو هم پښتون یو نوې سفر په خیر علی ستړي مشي لیدونکو موږ چې کوم فلم ریو تاسو درکو نو تاسو ډیر ځات خوږی په دې باندې چې ویکند باندې تاسو بیا هغه فلم ګورئ او یادا چې کوم فلمونه را روان دي ریلیزي دا غي نه مخکې در مخکې موږ تاسو چې په دې فلم کې سدي او څه خاص او تاسو باید ولي وګورئ ښه ټیننټ کوم فلم چې را روان دی په 13 اگست باندې را روان دی د دې فلم چې کومه کیسه ده هغه د CIA یو ایجنټ دی صحیح ده او هغه ایجنټ دا یو اختراع کوي یو ایجاد کوي چې هغه دا وخت کنټرول کړي شي یعنی په راتلونکي کې یا په فیوچر کې چې کوم پرابلم به راځي سره راځي هغه مخکې رسو کړي شي هغه سټاپ کې هغه ته پته ولګي کنه نو بس د هالیوډ عالم څه کوي نو کنه د انسان دا حیران شي ورته چې دا دې څه کوي کنه سو آی ډونټ نو چې دا په ریل کې به داسې ممکن نه کنه خو فلحال هالیوډ په فلم جوړ کو او ښه دا چې دا د CIA د ایجنټ چې دی دا فلم په دې کې چې دا دی دا رول لوبولی دی چې را وخت چې کم دی یا راتلونکي کې چې څه کېږي هغه کنټرول کړي او دا فلم چې دی دا چې کوم ډایرکټر جوړ کړی د هغه د فلم سره د هغه د نوم سره به تاسو چې کوم دی خامخا پیژنګلو لرئ هغه د کریسټوفر نولان چې کوم دی هغه بې شمېره فلمونه جوړ کړي دي او زیاتره فلمونه چې کوم دي هغه ډېر زیات سوتی چې بزنس کړی دی په باکس آفیس باندې او زه د دې ډایرکټر باره کې تاسو ته وایم چې دی لیکوال هم دي صرف دا نه چې فلم ډایرکټ کوي چې ډراما ډایرکټ کوي فلم ډایرکټ کوي دی لیکوال هم دي ورسره او ځینې معلومات نور له تاسو سره زه غواړم چې شریک کما چې دی د 15 بلین امریکایي ډالرو ګټه شوې ده د دې د فلمونو نه واو 15 بلین ډیر شی دی او بیلابیل فلمونو کې په شپږ دیش آسکر تمغې لپاره هم منتخب شوي دي آسکر چې ډېر غټ دغه دی نو
کم از کم 36 د هغې نامینیټ شوي دي او په دغه فلمونو کې 11 فلمونه داسې وو چې هغې اسکر ایوارډ چې دی یا تمغه چې کومه دغه په خپل نوم باندې کړې ده صحیح ده او د دې بې شمېره فلمونه نور هم دي خو زه دا وایم چې په دې ټنډ فلم کې چې کوم دی کوم خلک کار کوي د هغې نومونه زه تاسو ته ووایم چې جان ډیوډ واشنگټن دی الیزابت ډیپیکی دی او رابرټ چې کوم دی ټیننسن دا هم چې دی په دې فلم کې رول لوبولی دي د خلکو نو لیدونکو دا زمونږ ریویو د دې فلم باره کې و تاسو کولی چې دا فلم کله راشي تاسو وګورئ نو زیاتره زمونږ خلک چې کوم دي یا لیدونکي دي ما کتلي دي هغې اکثره دا سیریز وغیره ګوري او جاسوسي فلمونه او د هغې ډېر زیات خوښي زما هم ډېر زیات خوښي خو دومره کله کله ما باندې ډېر زیات هوي په دې چې د دې په سټوري باندې پوهېدل چې کوم دی هغه ډېر زیات څه وتی چې مهمه دی که نه چې په هغې باندې پوه شو د دې ډایرکټر چې څنګه ما تاسو ته وویل چې کرسټوفر نولان چې کوم دی هغې که تاسو ته یاد یو فلم چې دی هغه په 2012 کې راغلی و د ډارک نایټ رایزر چې کوم دی او بیا د هغې نه علاوه چې د هغې کوم بیټمین بګنز چې کوم دی هغه په 2005 کې راغلی و نو نور بلا شي د دې فلمونه دي چې د هغې نومونه به تاسو لیدلي تاسو به کتلي مې تاسو به د هغې نه خوند هم اخیستي نو زه وایم چې یو کس چې 36 فلمونه د هغه آسکر ته نامینیټ شوي او 11 هغې کې ایوارډ ګټلي نو افکورس چې دا فلم به هم ډېر زیات خوندور وي او د لیدو لایق به وي او نن سبا خو ټکنالوژي دومره زیاته پرمختګ کوي نو ګورو چې دی چې په دې فلم کې څه ښودلي دي چې یاره موږ خپل فیوچر کې راتلونکي څنګه کنټرول کولی شو د ماشین په ذریعه که نه شو کولی او وروسته یې څنګه وړی شو مخکې څنګه وړی شو نو په دې باندې نور فلمونه هم داسې ماشینونو باندې جوړ شوي دي زموږ همسایه ملک هم جوړ کړي دي خو د دې فلم افکورس چې دا به د هغې نه چینج به هم وي او ښه به هم وي ځکه دې چې کوم ډایرکټر دی هغه څه ورته وایي چې موږ خو اکثره نه زموږ په فلمونو کې فلم چې هغه په هیرو باندې چلیږي خو هالیوډ یو داسې انډسټري ده چې هغلته فلم د ډایرکټر په نوم باندې چلیږي په سینما کې چېرې دا فلاني ډایرکټر چې کوم دی دا ډایرکټ کړی دی نو زه لیدونکو تاسو دا وایم چې د فلم حواله سره چې موږ تاسو ویل کوو نو زموږ مقصد دغه کوي چې کله ویکند باندې تاسو را روان وي نو یو خو د هغې نالج او ډېر خلک داسې چې هغې فلمونه ګوري په فلمونو کې یو خبرداره چې د هالیوډ فلم چې د هغې ډیوریشن ډېر دومره زیات نه چې په ګنټو ورته کېږي نو تاسو یو نیمه ګنټه کې څه کم 2 غنټو کې چې د پوره فلم وګورئ او پوره کیسه باندې تاسو پوه شئ ځینې خلک خو داسې هم دړه زور شي چې هغې پوره سیریز چې دي هغه ګوري نو لیدونکو دا چې کوم ټیننټ فلم چې کوم دی هغه په 13 اگست باندې ریلیز کیږي خامخا یې وګورئ او پوه شئ چې په دې کې د سی آی ای ایجنټ چې کوم دی هغه څه اجازه اختراع کوي نو لیدونکو دا خو زموږ د فلم باره کې معلومات ریویو چې موږ تاسو له درکړه اوس به زه غواړم چې د یو دمې طرف ته لاړه شم دمې نه چې واپس راځو نو په خیر پښتونخوا کې به موږ تاسو ته نور معلومانه نور سیګمنټس لرو نو راځئ چې یو دمه والو پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو روغ صحت نیمه پادشاهي ده او بیا چې صحت خبر راځي د ماشوم د بچي نو واقعا چې مور پلار هغې سره ډېر زیات حساس هم وي او خدای دې نه کړي که د چا ماشوم ته هیلث حوالې سره څه مسئلې نو تاسو پوهېږئ چې مور پلار دواړه بس خاص کر مور چې کومه وي که نه نو د هغې نه د شپې خوب وي او نه د ورځې آرام وي نن چې په کومه بیمارۍ باندې به زه خبرې کوم ما سره په سټوډیو کې یو داسې مور ناسته ده چې هغه به موږ سره په داسې بیمارۍ د هغې خپل پرسنل ایکسپیرینس دی د دې بیمارۍ باره کې زه به دا کوشش کوم چې دا نوم یې تاسو ته چې دی صحیح پروناونس کړم صحیح ده کرینیوسینوسټوسس داسې دی که نه ریدا خان ما سره ناسته ده ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام نو ریدا جانې دا راته چې کرینیوسینوسټوسس چې نوم یې دومره ګران دی دا بیماري څومره ګرانه ده یا څومره خطرناکه ده که دا موږ ته لږ ووایه دا ایکچولی 4000 کې یو ماشوم ته کیږي دا دومره ګران دی چې ډاکټران هم دا بیفور برت هم کولی شي ډایګنوز کولی شي خو نه کوي بیسیکلی دې څه شي دا څه شي دا بیماري دا بیسیکلی پښتو کې چې ورته تالو وایي سر تالو او هغه تالو پیدایش نه مخکې بند شوي وي او سر یې سخت دي د ماشوم سر اسې نرم وي خلک وایي چې څنګه شیپ ورکې ورکه
هغې نه مخکې هی دا فیوز شوي وي تالو یې بالکل بند دي او سر یې سخت شي او سر یې یو طرف ته اورېدلی او چې سر بند شي نو برین ته بیسیکلی ځای نه ملاویږي نو هغه چې چېرته هټ کوي هلته هغه سر غلط شیپ اخلي او اکثره نسرونه کاږه واږه یو طرف ته یو طرف ته دې ته وایي دې ته وایي د دې ډفرنٹ فارمز دي خو دې کې یو ډېر نارمل چې سر اوږد شي نو زما زوی ته هغه سر اوږد والا و صحیح نو دا بیسیکلی چې لا ماشوم نوی پیدا نو تاسو وایي چې ډاکټران نه ډایګنوز کوي نو دا په الټراساوند په دې کې الټراساوند کې پته لګي خو ډاکټر دا دومره ریئر بیماری ده چې ډاکټر خپل هم دا دومره 4000 کې یو ماشوم ته 4000 کې او چې زما زوی ته دا وشو نو ما obviously pages join کړل فیسبوک باندې په هر سوشل میډیا باندې نو چې ما وکړه بهر خو بله یو دنیا ده هغې د لپاره سپیشل هاسپټلز جوړ کړي دي ماشوم اپریټ کولو لپاره ته به یو سپیشل کرینیو هاسپټل ته به ځې او هلته خو تقریبا روزانه 4-5 ماشومان خو چې زه ګورم اپریټ کېږي دا راته وایي چې د دې وجه سره د سر ولې پوخ شي یا تالو چې کوم دی هغه ولې بند شي ډاکټران په دې نه دي رسېدلي چې دا د دې وجه خو نه ده چې خپلو کې واده وشي بیا ماشوم ته وایي چې که نه کزنس کې ودونه کېږي نو د هغې وجې د هغې یو وجه خو نه ده کزن سره خو کېږي اکثر خو زما هسبنډ زما کزن نه دی زما هسبنډ زه پښتنه یم زما هسبنډ سیالکوټ نه بلونګ کوي نو هغې خو بالکل دا هغې وجه نه شي کېدی دا هغه وجه نه دی ډاکټران چې داسې کیسز نو هغې کې وي چې یا جنیټک وي که جنیټک نه وي نو بیا انون کازز دي د دې هېڅ پته نه لګي صحیح داسې ماشومان تاسو ته پته موږ به هم کتلي دغه کې او هغه اکثر هم داسې پاتې شي ځینې خلک چې د هغې ته میډیسن ورکوي وایي چې د دوایي د لارې به چې دی نو دی ټیک شي نو تاسو موږ ته ووایئ چې تاسو څه وایي چې په دې بیمارۍ کې ستاسو زوی سره دوایانو څونه هیلپ وکړو دوایانو هیلپ نه کولو د دې علاج صرف سرجري ده ځکه چې بونز فیوز چې یو کلک شي نو هغه ته صرف سرجري نه کټ کولی شي او بیا هغې ته برین ته ځای ملاویږي ګرو کولو دپاره نو د دې صرف سرجري علاج دی بل علاج یې نشته ما ته هم بینګ ان ایجوکیټډ پرسن ما ته هم دا پته نه لګېده خو زه د دې کریډټ ټو بی آنیسټ خپل مدر له ورکول غواړم هغې زه پوسټ کړم دلته G8 فور سرجري نو شي سیټ کې ته دا ماشوم وښایه دته څه مسله ده دی فیډ نه کوي دی ټوله ورځ ولې ودی هر ماشوم خو ټوله ورځ نه وده 2 میاشتو شو دی اړو فیډ زیاتوي نو ټوله ورځ ودی مونږ به په سکونډی لګولې چې ویښ شه ماشوم سکونډی سره ویښ چې دی په سکونډی هم نه ویښېدو اوده به او بیا که 12 hours وده لکه 2 months ماشوم 12 hours څنګه وده کېدی شي دی به وده نو مطلب دا دی چې دا سیمټمز دي چې کله کله ماشوم اوکې نو دا لکه موږ ته نور هم ووایي چې لکه یو خو دا چې ماشوم به ودی ډېر زیات جاړي نه بیا نوزیا وي پی بالکل نه زیاتوي اول سکینه او چې سکینو بیا 2 ounce نه زیاتېدو نه بس 2 ounce هغې نه زیاتېدو دا ماشوم نو بیا زما مور خپله زموږ دلته یو پیډیټریشن دی ډاکټر تابش هغې نه نمبر خپل وایستو زه چې سهار پاس ما ته شابه ځه ما ټایم اخیستی دا ماشوم وښایه بیا هغې ډایګنوز کو نو چې دا ماشوم پیدا شو د سر نارمل تاسو په پوهېدئ نه سر اوږد مونږ خپله ویل ډاکټر ته مې وویل نو هغه ویل خیر دی دا بای برت کېږي دا وخت سره خپله ټیک شي وخت سره خپل ډاکټر دا خبره کوي ښه چې تاسو بیا لاړئ ډاکټر له چې لاړو یو ډاکټر هم سیریس نه اخیستو بیا سوري ډاکټر تابش له چې بیا مونږ لاړو زموږ اکچولي فیملی پیډیټریشن هم دی هغه نو هغه بیا ماته چې ما ورته زما زوی فیډ نه کړي زما زوی نوزیا ده هغه ډایرکټ ماته دا سر دی خېلی دی ایکس رے دې کړی نو ما ورته ویل نه د سر خو ټیک دی وینه وي د ایکس رے وکړه او ما ته راواستوه بیا هغې ډایګنوز کړو نو دا چې دی دا به دا ماشوم خاص یو ډاکټر لري که نه دا مونږ اینی ډاکټر له دا پیډیټریشن له تاسو بوزئ پیډیټریشن ته پته هغې ته پته لګي خو هغه ایکسپرټ پیډیټریشن چې چا دې سره ډیلینګ کړي دي زموږ هر پیډیټریشن دلته ایکسپرټ نه دی دا راته وایي چې اکثرا مور پلار په دوایانو ځکه دغه کې زور ورکوي چې هغه وایي چې یاره اپریشن ډېر خطرناک کیدی شي نو دا د دې د اپریشن چې تاسو خپل بچي له وکړو دا څومره خطرناک دی دوی ژوند ته پکې څومره خطر وي او څومره سیف وي دی هسې که تاسو بهر وګورئ که نه نو بهر دومره خطرناک نه دی ټو بي آنیسټ خو چې بهر وګورئ هغې 24 hours آی سی یو کې ږدي او دا هر څه کوي زما زوی په 30 minutes کې ډاکټر وویستو او بیا 30 minutes کې ماله راکړو نو دا راته وایي چې دا اپریشن چې کوي ستاسو ماشوم عمر څومره 4 months
4 months ها نو اکثر نه خلک دا وایي کنه کدا وایي موږ لک پریدو چې دی لک غټ شنو بیا بوله اپریشن کو نو دا غلط کوي 6 months onwards abnormalities شروع شي ماشوم کې نو دا به د 6 months 6 months duration months کې پکې اکثر خو خلک 3 months کیو کی ما ته ډاکټر 6 months ویلو ما ورسره جګړه وکم مل نه زما 4 months کې کومه او هغه نه مخکې داغه لګونته تعلق له عام بند شو نو بس بیا ډاکټر ماتل چې راځو اپریشن کولا ان ډاکټر خلیق الزمان نوم دی داغي لاس کې دومره شفا د کنه چې ما څومره ډاکټران کتلی دي د اپریشن کړي نو ماشوم آی سی یو ته ضرور ځي هغه مال 30 منټس کې ماشوم راکو تاسو چې ابنورمالټی چې کمی تاسو چې راځي د 6 months پس شروع شي ماشوم کې کنه او کوشش دا پکار دی چې لکه دا اپریشن د شپږو میاشتو مینز کې وشي کنه هغه د یو خو تاسو چې څنګه ماشوم پیدا شونه جاړي بنا د مور په بنس کې او د به ډیزه لکه تاسو خبر 12 اورز بسوک ماشوم بداسي چبودي نو د شپږو میاشتو پس چې کم ابنورمالټی شروع کیږي هغه څه صحیح لگا تاسو هغه کې اوټیزم دی مین بیا دویم بلایندنس ته هیرینګ پرابلم شروع شي فیشل فیچرز بالکل عجیب شي زه به ټول کې غټ اگزامپل در کوم د لاهور کې هغه ته ډولې شاه کې چوهه نه وي ورته هغه داده او مای ون اف د فارم دی او خلک خپل بچي غورځي حالت هغه دانه دی هغه سرجیکلی اپریټ کې دي شي خو خلک نه کوي ها اوس په زدي خبر تر اعظم چې لکه تاسو دا وایي چې تاسو دا وایي چې د کم ماشوم چې دا بیماری دا نو هغه بچی د شپږو میاشتو کې منځ کې هغه پکار دی چې اپریټ شي صحیح ده او بل دا چې تاسو دا وی چې لکه دا او د زر خبره سره اپریشن چې هغه همیشه لګ خطرناک بوي خامخا کنه خو تاسو دا وی چې صحیح ډاکټر نو شنو دی علاج شته ښه اوس دا راته چې تاسو د ماشوم اوس څومره عمر دی اوس به د 2 کالو شي ان شاء الله ښه هغه اوس زموږ خر ورته طوفان وي طوفان وړاندې دونه ډیر زیات وړاندې ماشاءالله خو چې هغه روانې کې نو په ما خوشحالي راځي چې دا وګورو ډیر روانې کې کله نه کله زه سوچ کوم که ما ته زما مور یا ډاکټرانو نه وې پوش کړي سپیشلی مور کنه سپیشلی زما مور نو ما بس فیل کړی ځکه چې زه به دا کریټ ورکوم داغي 6 سنس هی زه پوش کړم که داغي 6 سنس دا فیل کړي نه وې نو زه خپل هم یو اګنورنت وخت کې ناستو بالکل دا راته وایي چې کزنی خلکو نه پس وجه باندې د اپریشن په شپږو میاشتو کې نه وی کړي نو چې تاسو خپل زوی ټریټ کړي دي نو ډاکټر سره خامخا تاسو خبره شي وي که تاسو لیټ شوي نو د کوم ماشومان چې اپریشن لیټ شوي دي د شپږو میاشتو نه لکه کالي 2 کالي 3 کالي او د دینه زیات نو دا غي ممکنه ده چې د اپریشن ذریعہ غي ټیک شي ډیر شوی دي خلکو د 2 کالو ماشوم اپریټ کړي دی بالکل ټیک دی خو هغه کې کیس دا دی چې هغه سنډرومیک نه مطلب اوټیزم ورته نه شوی س ابنورمالټي ورته نه شوی نو هغه چې تاسو اپریټ کړئ بالکل نارمل لایف او که شوی وي ځکه چې تاسو ویل چې د شپږو میاشتو پس شوی وي نو که تاسو اپریشن بیا مو کې هغه نور بیماریانو نه بچ شي لکه فردر کنه او دا غي چې کوم تاسو چې برین دی بیسیکلی هغه دغه دینو آیا د لیټ اپریشن نه پس برین چې کوم دی هغه ګرو شروع کې خو چې څه شوی هغه خو تاسو واپس کول نه شي هغه نشي واپس کېدی موست لایکلی چې تاسو دا بلایندنس ته بلایندنس به نشي ورته یا به کون شي یا ګون یا دا کون نشي چې په وخت کې هغه زیاته خبره خو کلیټو کې کون شوی نه نه پس ک بلایندنس روان دي بلایندنس به ورته نشي اوټیزم به ورته نشي دا راته چې کله داسو اپریشن وشي نو دا غینه ورستو بیا ماشوم ته دوايانې شروع وي تر څونه ټایم پورې کنه بچ څنګه سرجری وشي سرجری ټیک شو اې نه پس بیا ماشوم له دوايان نه ورکوي نه بس هغه نه پس ختم هغه نه پس بیا یو فالو اپ ډاکټر کتل چې د څنګه ریسپانس ته آی کانټیکټ جوړي او کنه چې هغه هر څوک ته ماته دې نه پس بیا زیرانه ولې وی بالکل نارمل دی نو دوايانې نو میډیسن نو نه بس صرف هغه سرجری وخت ډېر ټف و ځکه چې داغه دواړو لاسونو کې کینولازو نو ټول شپه زوی خو ما زما هسبند به کله ټایم واغستو کله به زما خور وایستو فیملی سپورټ هم ډیر میټر کوي هغه وخت کنه بالکل نو هغه هم دومره زیات امپورټنټ و دواړو طرف فیملیز نه دواړو طرف ته ډومبنې ماشوم هم دی نو هغه ډیر زیات فیل کولم هغه شی بیا هغه جړل نو هغه جړا سره به مال خو جړا نه راتله خو زما ټوله فیملی به جړل ور سره نو بدار چې کتا سو سرجیو کې نیو فیلینګ دا راشي چې زما زوی ټیک شو اوس دینه پس به بالکل نارمل لایک صحیح دا ډیره زیاته امپورټنت خبر د ریدا خان مونږ سره خپل د ژوند ډیر سوته وی چې ښه ایکسپیرینس دا شیر کړه ځکه چې ماته ماشوم کله چې واده وشي د مور پلار د لپاره ماشوم او بیا کاغه فرست ماشوم یو ک دویمه ک درېمه کنه غي د لپاره غمره امپورټنت وی او دا د یو ماشوم
ټول ژوند خبره ده کنه که تاسو هغه شپږ میاشتې کې دننه د هغې اپریشن وشي نو زه به اوس دې خبرې ته راځم چې آیا اپریشن د دې چې د پیسو څنګه د یو غریب کس د دې دغه کولی شي د دې ډېر زیات ایکسپنسیو دی نه اپریشن اکچولی دومره ایکسپنسیو نه دی خو خلکو ته پته یې نشته زموږ خلک د ماشوم سر لاندې پلیټ کیدي سره ګول شي د ریجو بوجه جوړه کی یا ګتې ورتګ دي یا چې څوک راځي سر دی ولا نه دی جوړ کړی دا سر دی تنه خراب شو تاسو ټوټکې مه کوئ زما دا ایکسپیرینس دی چې تاسو ماشومان سره ټوټکې ونه کړئ چې څه مسله وي ډاکټر له ځئ لږ ته به دا 100 ډګري ته به دا ډاکټر له بوځئ ځکه چې ماشوم معاملې کې تاسو ریسک نشئ اخیستی تاسو ته نه راپته چې هغه کې څه درنه خبرې روانې ځکه خو ویلم نشي که نه ویلم نشي نو بهتره دا ده چې تاسو ټوټکې مه کوئ لکه تاسو چې لکه یو لوور میډل کلاس یا لو کلاس افورډ کولی شي دغه اپریشن که تاسو ما نه تپوس وکړي نو کیدای شي نشي کولی ځکه چې زمونږ 1+ دغه راغلی وه خرچه 1+ خرچه راغلی وه نو 1+ خو یو لوور میډل کلاس خو غریب خو 15,000 نه پاسه تنخواه هم نه ده نو 1 میلیون نه برابره 1 میلیون نه برابره د خرچه ده بالکل 1 لاک نه برابره نو زمونږ 150 پورې تقریبا راغلی وه ښه نو تاسو خو په پرایویټ هاسپټل کې دا به کړي که نه بیسیکلی دا چې کوم ډاکټر کینی هغه هم پرایویټ هاسپټل کې کینی ځکه چې هغه ډایګنوز کړی و ښه نو تاسو ته په سرکاري هاسپټلز کې کوم ډاکټرز دي نو هغې هم کولی شي دا سرجري هغې کولی شي خو هغې ډایګنوز کوي نه لکه زما زوی پی ایف هاسپټل کې پیدا و هغې ډایګنوز نه کو سی ایم ایچ نه زما الټراساونډز کېدل هغې ډایګنوز نه کو ولې د دې وجه څه ده څه مطلب ډاکټرانو ته خپله هم نه ده پته چې دا دونه ریئر کیسز دي ځکه ریئر کیس دی او هغې ته خپله هم نه ده پته چې دا یو بیماري ده دې لپاره هم ماشومان تاسو به مانیټر کوئ ښاري ده تاسو د خپل زوی د وجې نه تاسو دا موقع میلاو شي تاسو په دې باندې ریسرچ وکړئ او نور ملکونو کې موږ نو په نور ملکونو کې هم چې د داسې ماشومان چې راځي نو تاسو مخکې د پروګرام په شروع کې دا خبره وکړه چې دا داسې د یو بیماري ده چې دا که ماشوم د مور په خېټه کې نو بیا هم ډایګنوز کیدی شي نو هغه وخت کې ډایګنوز شي نو څه کولی شي خلک هغې کولی خو نه شي خو مور او پلار منټلی ریډي وي چې دی پیدا شي نو موږ به د ده سرجري وکړو لکه ما هم 2 months لیټ کو اګنورنس کې چې نه نشم یا نه پوهېدې خو نه پوهېدې که نه خلک تاسو خپل چې ډاکټر ما ته وایي چې دا نارمل دی سر نارمل دی نو مونږ ته خپله هم پته نه لګېده نو بهتره دا ده چې تاسو ډایګنوز هم کوئ نو مور او پلار منټلی ریډي وي چې یاره ماشوم به مونږ وخت نه مخکې اپریټ کوو ښه نو دا راته وایي چې اوس ډېره امپورټنټ خبره دا ده چې لکه یو ماشوم چې پیدا شي نه هغه جاړي نه هغه د مور پیس کي او هغه ډېر زیات ودی او سر هم چې د هغې شیپ هم چې دی هغه هم صحیح نه وي نو دی که ډاکټر لاړ شي ډاکټر ته چې نزوي خو دې ټیک دی او هغې باندې خو ټایم تېرېږي نو دا او که پرایویټ له ځي نو دونه ډېرې پیسې خو چا سره نشته دی لکه نو بیا څه وکړي دا خپل کوم چې سرکاري هاسپټل دي کې ډاکټر څنګه کنوینس کېدی چې نه زما زوی ته دا پرابلم دی ځکه دا خو د یو کس د ژوند مسله ده رضا خان تاسو به څه وایي بیسیکلی تاسو خپله ماشوم ابزرو کوئ ټیک شو خپله تاسو څوک فیملی ډاکټر نه کنسلټیشن وکړئ ځکه چې ما ته خو فیملی ډاکټرز ډېر هیلپ راکړی و دی کې فیملی ډاکټرز کنسلټ کړئ چې فیملی ډاکټرز تاسو نه وي نو تاسو یو داسې کس کنسلټ کړئ چې چا سره دا شوي وي یا څوک پوهېږي یا چا سبق ویلي او هغه ستا دپاره ریسرچ وکړي چې آیا دا څه بنیاد هغه سره کښېني او هغه سره ډسکشن وکړي چې هغه پوینټ سټډي ځان سره واخلو بیا ډاکټر له لاړ شي نو چې ډاکټر له لاړ شي نن سبا خو خیر ډاکټران خپله نه ډایګنوز کړي تر څو پورې تاسو نه یې ویلي ورته نن سبا خو ګوګل د مور او پلار خپله هم وکړي زما کیس کې خو ډاکټر یې ډایګنوز کو یا تاسو داسې ډاکټر له لاړ شي تاسو ته پته چې بېشک ګران دي وي هغه وخت ډایګنوسس دپاره خو پیسې څه دومره امپورټنټ نه نو تاسو ورباندې ډایګنوسس وکړئ چې مور خپله پوهېږي چې زما زوی کې څه مسله ده یا بچي کې څه مسله ده صحیح نو زاسم چیرې دا موږ همیشه دا ځکه د جنکو په تعلیم باندې چې زور ورکوو هغه دا لپاره نه ورکوو چې جنۍ ضروري ده چې هغه د بار وځي کار دی وکړي هغه جنۍ چې کومه ده هغه د رضا خان غوندې که خدای مکړه هغې ته څه مسله نو هغه دونه سبق ویلي چې هغه کښېني کمپیوټر ته او هغه د خپل زوی یا د هغه د بیمارۍ سره ریلیټډ دنیا ځکه چې اوس خو به سر څه چې کوم دی هغه په کمپیوټر کې دی نیټ کې دی ته لاړ شه هغه ریسرچ کو تاله به هر څه راشي نو
شکر دی چې تاسو د زوی څه نوم دی هاشم خان چې دی هغه جوړ دی او الله دې د ټولو ماشومان له صحت ورکړي. رضا خان ثانک یو سو مچ تاسو رالی او دومره ډینجرس او ډیر یو بیماری چې زه ډیر خلکو ته پته نشته خو دا شته دی هغې ته موږ سره دا خپل ایکسپیرینس او انفارمیشن شیر کړ ډیره زیاته مننه. ثانک یو سو مچ. ښه لیدونکو اوس موږ سره دمه بالو واپس په راستانه کیږو. په خیر پښتونخوا سره اوسیږئ. هم پښتون یو نوی سفر. شراغلاس په خیر علی هر کله راشي. په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زموږ خپرونه چې دا هغه بس وخت راغونډېدو کې دی پای ته رسیږي لګیا دی او دا وخت تاسو ما سره ګورئ په سکرین باندې فروټین جوای او د دې څه پیغام دی غواړم چې تاسو پورې در ورسوم. فروټین جوای یو غوره او تازه څښاک دی د ام شفتالو او د مڼې په خوند کې موجود دی. فروټین جوای د خوند او رنګ سره سره د طبیعت لپاره هم غوره دی ځکه چې دې کې هیڅ رنګه کیمیکل نه دي کارول شوي. دې لپاره فروټین جوای خپل ژوند برخه جوړه کوي او خپل طبیعت له ګټه ورکوي. د یو ګلاس خاک سره به تاسو بالکل تازه شئ ځکه چې فروټین جوای یو انرژي ورکوونکی څښاک دی. واو. نو لیدونکو داسې خبره ده چې ګرمي ډیره زیاته ده او موږ وایو چې لیکوډ زیات څښل پکار دي خاص کر اوبه او جوس. نو تاسو کولی شئ دا فروټین جوای چې کوم دی دا تاسو خپل فریج کې کېږدئ او کله چې تاسو ګرمي وشي تږي شئ نو تاسو دینه چې دی جوس څښلی شي رایټ. او اسیم صحت چې کوم دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی او ګرمي ما داسې وویلې چې دې کې چونکې دا جوس خوږ وي نو اکثرا چې ګلوکوز باډي کې یا شوګر چې لیول کم شي نو دا خبردار چې تاسو جوس وڅښئ صحیح د هغې سره به لږ تازه سي انرجیټک به شي او شوګر لیول به هم ستاسو برابر شي. ښه ځینې خلک دا دي چې هغه ډېر زیات ستړي وو نو هغې وایي چېرې یو کپ چې خو ما څښلی وی که نه نو دا وخت تاسو اسلام آباد چې کومې دي هغه تاسو ګورئ چې موږ سره دلته پروګرام کې موجوده دي او د چایو شوقین یا د چایو مینوال چې دي هغې ته به زه څه ویل غواړم د اسلام آباد چای باره کې. نو هغه دا دی چې رشتو سره چې خلوص ملګری شي نو خوند یې څه بل شان وي او که خبره ته چای وکړی شي نو د اسلام آباد چای خو خبره بالکل بل شان ده. دمدار کړک د مینې څخه ډکه پیاله په هر زړه کې فقط او فقط اسلام آباد چې. نو لیدونکو چې وسکې جوس وسکې تر دې پورې چې ستاسو انرجیټک چې دی هغه همیشه پاتې شي صحتمند پاتې شي او د په خیر پښتونخوا سره چې دی د خپرونې سره پاتې شي. لیدونکو زموږ خپرونه چې د هغه پای ته رسیږي نو زه به تاسو نه اوس اجازت علمه او که ژوند خیر انشاءالله په بل پروګرام کې بیا تاسو سره زموږ ملګرتیا تاسو به زموږ ایمیل اډرس چې کوم دی هغه دا په سکرین باندې ښکاري contact@hampashtowan.tv نو په دې باندې تاسو موږ ته د ایمیل رالیږلی شئ. په لوی الله مو فلحال سپارمه او موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان. بای بای ټاټا.